بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلی و مسلمه. نن تاسو ته د قربانی په باره کې حاضر شوی یم. حضور صلی الله علیه وسلم د قربانی مسائل او احکام بالکل صفا ستره طریقې سره بیان کړي دي. قرآن مجید ارشاد دے قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وایا اے پیغمبر زما منز او زما قربانی زما مرگ او ژوند دا صرف او صرف د رب ذوالجلال د پاره دی. د دې د وجه نه د قربانی دا یو واجب سیز دی په هر هغه کس باندې چې کم کس هغه ته الله تعالی مال او دولت ورکړی وي او دومره وس او طاقت ورکړی چې هغه په موجوده ټیم کې یعنی په دې ټیم کې تقریبا 1 लाख صدپاسه 1 लाख روپے جوړیږي د قربانی نصاب. د یو کس سره د قرضونو نه علاوه دومره پیسې وي په هغه باندې قربانی لازمه او واجب او ضروری ده. بیا په دې کې دا شی نشته چې صرف په ټوله کورنۍ باندې یو قربانی نه، بلکې که ښځه هغه بیله مالک وي هغې باندې بیله قربانی ده، که سړی بیل مالک وي په هغې باندې بیله قربانی لازمه ده. قربانی د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام هغه مبارک عمل دی چې هغه الله رب ذوالجلال ته محبوب شه او هغه په امت محمدی علی صاحبها الف سلام و تحیه باندې لازم او واجب وګرځولو. د قربانی د پاره دا ضروری ده چې هغه کس مالدار وي. که یو کس ته او هغه غریب دی نو هغه ته هیڅ ضرورت نشته چې هغه قرضې راوالي او هغه ځان محتاج او فقیر کی او د دې باوجود هغه قربانی وکي، ځکه چې د خپل ضروریاتو د خپل حاجاتو د دې پوره کول په انسان باندې لازم او ضروری دي. اوس د قربانی د پاره مختلف قسم سیزونه دي چې په هغې باندې به انشاءالله راتلونکي وخت کې هغه مختلف قسم مسایلو باندې به بحث کوو. خو د ټولو نه اوله خبره د قربانی په باره کې دا ضروری ده چې قربانی لازمیږي او واجبیږي د ستر اختر یعنی د لوی اختر د عید قربا د سحر د اذان په ټیم کې. د سحر اذان ټیم چې وشو نو قربانی لازم شي. لہذا یو کس دی او هغه بیرون ملک کې دی او د پاکستان او د هغه ملکونو هغه لیول برابر دی، په یو ورځ باندې قربانی د مثال طور سره یا په یو ورځ باندې اختر دی، نو په داسې صورت کې چې تر څو پورې هلته د سحر د اذان ټیم نه وي شوی تر هغې پورې به دا کس انتظار کوي او تر هغې پورې دی د دغه کس د طرف نه قربانی نشي کولی. دویمه ضروری خبره دا ده چې یو علاقه د مثال طور سره انګلینډ هلته کې قربانی هغه چې دی نو یو ورځ مخکې راغه، مثال طور سره د هغې اختر زموږ نه یو ورځ مخکې شه، نو په داسې صورت حال کې د قربانی څاروی چې په کوم ځای کې وي، د قربانی ځناور چې په کوم ځای کې وي، هلته چې تر څو پورې د اختر مونځ نه وي شوی تر هغې پورې د هغې څیز قربانی نشي کولی. د قربانی څاروی مثال پاکستان کې دی، پاکستان په دې علاقه کې چې تر څو پورې د اختر مونځ نه وي شوی تر هغې پورې د هغې قربانی نه کېږي. لہذا هغه ملګري چې هغه بیرون ملک کې دي د هغې اختر یو ورځ مخکې دی خو د هغې قربانی په پاکستان کې ده، نو په پاکستان کې به دغه قربانی تر څو پورې نه کېږي چې تر څو پورې د اختر مونځ نه ده شوی. دا هغه مسایل دي چې آینده راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته انشاءالله نور تفصیل سره بیانومه. الله تعالی دې موږ ټولو ته عمل توفیق نصیب کړي.